الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. د سورۃ القصص تشریمی سپاری آیت نمبر 67 وش پیتو دا آیات ویل شوی. نننې درس ازمنګا دارالقرآن پنځپیر د اجتماع پنځپیر درشتما اجتماع یا بخیر خیریت سره اختتام تور سیرا په اجتماع باندې مختصر و تفسیرا د اجتماع مختصر کارگزاری دانن درس په ځای باندې هغه خپل سامعینو ته موږ رسو چې خوشاله شي. الحمدلله اجتماع پنځپیر چا درشتمه اجتماع وا په خیر سره اختتام ته ورسېدا او پرون ماسپخین دعاو شوا د جمعرات د زیارت د ورځې نه ماسپخین شروع شوی وه او پرون ماسپخین دعاو شوا. د پنځپیر د درسونو دا دې مختصر تاریخ دا دی چې شیخ العرب والعجم شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ امام محمد طاہر نور اللہ مرقدہ آئی پا پنځپیر کلی کے پسن 1937 کے دورہ شروع کرے وا درس افتتاح کرے آگے نمخ کے سوکال دغه سے د کلی ماشومان اوی راغونډول او یو بیٹا کې به هغه ته اسماء الحسنا د مانزه سبق داغه ترجمه دا به خولا باضابطه درس بیا د 1937 نه شروع شو. په وخت کې ثوابای مردان ذله سره وا ثوابای ځان له ذله نه وا ثوابای تحصیل ذله مردان وا. شیخ القرآن رحمه الله داغه درس دی دا الهامی علم هغه تعالی ورکړو د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا زمانه نه چې تاریخ سره وګوري د علماء لوی درسونه د احادیثو تیر شوی دي چې پای کې بعد لکونه خلقو او تاریخ سره وګوري جوور نظر سره نو او چې د پنځپیر د قرآن درس څومره دی نو دومره لوی درس په تاریخ کې د قرآن نه دی تیر شوی. د احادیث لوی درسونه تیر شوی پای کې بلکونه خلقو. شیخ القرآن رحمه الله آغای 1937 کے پنجر کے درس شروع کو
هغه مخکې دغه سي کلی کې به دعوت چلول اول ځان لملګری پیدا کړ ځکه سره چې مخکې زی نورستو قتل هغه ته ضروری دي لازم دي لکه ډرایور ګاډي چلای دواړو طرفو ته شیشې وي یو د سر د پاسه شیشې کله خي طرف ته شیشه کې ګوري چې رستو را پسې سشتاو کنه کله ګس طرف ته شیشه کې ګوري کله سر د پاسه شیشه لګېدلی آی کې رستو ور څخکاری شیخ القرآن رحم الله هغه تاریخ وکړو چې ډېر لوی حق پرست علما تیر شوي دي خدای هغه میشن په مخ کې لانړو شاه اسماعیل شهید رحم الله اډیر لوی عالم او مجاهد خدای هغه میشن په مخ کې لانړو هغه شهید کو سید احمد شهید رحم الله اډیر لوی عالم او ډیر لوی مشنو خوای شهیدان شو امیشن په مخ کې خور نشو څنګه چې امام ابو حنیفه رحم الله دا شاګردان زیاتو نو حنفی مسلک چې دا په دنیا کې زیات دی دا څلور امامان دین علاوه نورم شته او دا څلور مشهور دي بیا په دې څلور ائمه کې د امام ابو حنیفه رحم الله شاګردان زیاتو نوې دنیا ته دا میشن اور رسولو شیخ القرآن رحم الله تاریخ وکړو نو په دې نتیجه ورسېدو چې د بنیاد نه کار وشي اول ملګری پیدا شي بیا نور خلک هغه نه پیدا کړي اول کلی کې ماشومان ولا اسماء الحسنا شروع کړ د مانځه سبا کې وتا شروع کا اسماء الحسنا دغه معنی به وته خولي بیا سن 1937 کې چې درس شروع شو دوره نوادی شریف کی راضی کله جته او خبره پراس کې ساتي نه بخلین نه وباسي په تاخلینه خبرو کلم کو تاسو ریسو کوم نه دا ځان لذي ګوري دا خوريږي هوا کې شیخ القرآن رحم الله چې قرآن در شروع کو خورېدو دغه اثرات خورېدل کله چې لس کاله د درس شو او په ملک باندې اثرات خورېدل په وخت کې هندوستان او پاکستان ځان لنو په 1947 کې د 37 نه 47 پورې د لس کاله د قرآن 10 اثرات په ملک کې خورې شو او په 1947 کې نور علماو محنت کولو ایم کوششونه کول او دې طرف نه شیخ القرآن رحم الله د درس اثرات اخوریدو دا دعا چې یو ځای شو 14 اگست 1947 کې پاکستان جوړ شو چې پاکستان جوړ شو شیخ الهند رحم الله قائد اعظم صاحب ته وی چې پاکستان نه جوړ کو پرې کې قانون سي نو ته قائد اعظم رحم الله چې سبا بدرته سبا سهار قرآن لانسر روړو او په ټیبل کې هو چې پاکستان کې با دا قرآن با قانون وي نو قرآن نه ټول خلاصہ هغه توحید دی دا چې ناره لګي پاکستان کا مطلب کې لا اله الا الله پاکستان بنیاد په دې لا اله الا الله باندې خودل شي بیا کال پس قائد اعظم وفات شو 25 دسمبر 1948 کې بیا چا توجه نه کښ په وشکاله به تیر شو علماء محنت کولو شیخ القرآن رحم الله دارو قرآن پنځپیر کې هر کال 10 شعبان نا 27 رمضان پورې دا وصل اخرجي دا به درس کولو دا شعبان آئین چې 73 پای کې بیا علماء محنت کو نو گاڑی نو پیاده بغړېدو پنځپیر نه نور لسمینه توړی ته پیاده راتلو او د شپې براتلو ته توړی کې دکان راوړو ماشینو شیخ القرآن رحم الله 50 کاله قرآن بیان کو اتلس کاله توحید صرف بیان کړو ایما دا ټیم ټیبل جو کړو چې شل کاله بد الله توحید بیانوم صرف
بیا به د هغې نه پس په بدعتو رد کوم چې 18 کاله پوره شو نو فضا اواره شوه او 18 کاله پس بیا د بدعتو رد شروع کو 50 کاله هغې د قرآن کریم خدمت کو په KBK کې ګوټ ګوټ ته د قرآن درسونه ورسېده د هغې د وفات نه وروسته 30 مارچ 1987 کې قائد محترم شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ مولانا محمد طیب طاہری دامت برکاتہم آئی چڑمبئی دورہ شروع کو دا 87 کالو 12 شعبانو او 12 اپریلو اپریلم 12 تاریخو دا شعبانم 12 تاریخو رمبئی دورہ شروع کا آگئی شیخ القرآن رحم اللہ کمباخ کرلے ہو دیر پا اخلاص سرا پا منی سرا پا محبت سرا څنګه چې والد محترم شیخ القرآن رحمه الله مال جان وخت په دین لګولو اخ کسي دای نه اوم زیات کار وکړو ځکه اسباب او زیات شو نو اسباب زیات استعمال کو مال جان وخت آیو لګول هغه باغ هغه تر تازه کو هغه زیات شو هغه باغ داغي میوه په ټوله دنیا کې خوري شوې او بیا ټیم په ټیم باندې اورو جماعت ترقی کولا رسالہ نو عقائد محترم شیخ القرآن صاحب سن 1991 کې رسالہ شروع کړه 2 کال داغي پوره شو ماهانه رسالہ توحید و سنت ماهانه درس شروع کوای کې ملګری میاس کې اوزل راځي 27 رمضان اخو اجتماع په خوانه کیږي شیخ القرآن رحم الله د زمانه نه درېما دا پنځپیر اجتماع سالانه دای شروع کا په 2002 کې سکل داغي درشتم کالو سکل حالات ټکنو ملګرو وی چې اجتماع به وشي او کو به ونشي قائد محترم شیخ القرآن صاحب آی وی چې اجتماع وکیږي ان شاء الله اجتماع وصولا دا صوابی ذلی انتظامیہ ڈی سی ڈی پی او د ایجنسو والا ټولو ایجنسو آئی ډیر تعاون کو او ډیر د اخلاص مظاهره وکا چې د قرآن سو خلاف نه کوي د دین سو خلاف نه کوي او چې صحیح دین بیان شي حکمه طریقہ چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امر بالمعروف وشي نهي عن المنکر وشي جهاد شي په صحیح طریقې سره ریسو خلاف نه کوي انتظامی ایجنسو والا غي مهربانيو کا اې د قرآن خلاف نه کوي نبی علیہ السلام فرمایي ستكون فتن اخر زمانہ کې به فتنه عام شي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ تپوس کولو چې علاج بسی نبی علیہ السلام وتو فرمایل دا الله کتاب قرآن کریم دا داغي ژوندې ثبوت ته چې فتنه عام دي غیر چاپیره په ملک کې او امن چې راځي نو هغه د الله توحید سره راځي سورۃ الانعام کې ومه سپاره کې آیت 82 کې د امن لپاره الله یو آیات کې د امن هغه سبب ذکر کوي الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون الذين كسان آمنوا چې مؤمنان دي ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اني ګرځي ایمان په شرک سره ظلم غني معنی وی او شرک ان شرک له ظلم عظیم اولئک لهم الامن چې شرک سره ملاوت نوي توحید سره ملاوت نوي د شرک خالص توحید وی نو اولئک لهم الامن دا کسان دینه پر امن دي دنیا کې امن نه اخر کې امن دي وهم مهتدون او دای پس منار باندې روانه ادا ژوندې مثال دی ملک کې څه پیراو ګوري بدمنی دا د پنځپیر اجتماع ډېر په انتهایی پر امن طریقې سره شو او اتیا علماء په کې بیانونه کو په دې درې سلو ورځې کې د قران او سنت بیانونه وکړه جماعت اشاعت او توحید او سنت خالص دینی جماعت ته او داسې دینی جماعت ته
چې دا د ټول قران او سنت د ټول مؤمنانو مسلمانانو لپاره دي دغه څوک انکار نه کوي اجو دا خبره چې سیاسي جماعتونه دي یو جماعت کې دی بلبل کې دی بلبل کې نه دانه چې کنه بس دا مسلمانان نه دي هغه د دنیا کار دی سیاسي جماعتونه دي او زموږ جماعت کې دا ټول خلک شته زموږ د جماعت دا اصول دي چې په کمالاکه کې تاسو سره څوک تعاون کوي د کومه پارټای والا کوم سیاسي جماعت د سره تعاون کوي اغل اوټ ورکا نو په هر علاقه کې بیا جدا جدا جماعتونه دی چې څوک کم جماعت تعاون کوي نه ته زموږ مرګري وټونه ور کوي اوټ ورور کې هغه دنیا کار دی نو زموږه اشاعت کې دا ټول خلک سره ټول جماعتونه څونه سیاسي جماعتونه دي ټول خلک زموږ جماعت کې دي نو دا ټول لپاره عام دعوت دی قران کریم دا ټول امت لپاره دی نبی رسول الله احادیث مبارک دین اسلام دا ټول امت لپاره دی نو زمونږ دا اجتماع گویا کې په نورو الفاظو کې دا ټول جماعتونو اجتماع وا کبري کې ټول جماعتونه شامل وسبه کې بیا په سکرین باندې مراله جماعت اسلامي داغي وفد راغلی بیان مو کو تبلیغی جماعت ملګری آی پکې دعوت امر کو شمولیت مو ټول جماعتونه پکې شامل شي څومره سیاسي جماعتونه دا ټول ارکان ځکه دا ټول قران او سنت د ټول لپاره دي نو دا یو لوی نمونه شو چې الله وی زما توحید سره امن راځي جماعت اشاعت او توحید او سنت د قران کریم خدمت کوي د دې مشر قائد محترم شیخ القران او الحدیث حضرت علامہ مولانا محمد طیب طاهری دامت برکاتو چې د والد محترم د وفات نرسو د 1987 نه زموږ د جماعت د اشاعت او توحید او سنت پاکستان سرپرست اعلی سید عنایت الله شاه بخاری رحمه الله اړیر مشر بزرگ عالمو هغه قائد محترم شیخ القران صاحب انتخاب کو چې زمونږ امیر با شیخ القران والحدیث حضرت علامہ مولانا محمد طیب طاهری دامت برکات دی زمونږ امیر په دغه صلاحیت شته صرف په دې نه امیر کړي چې شیخ القران رحم الله زوی دی نه خپل صلاحیتونه بکستا اصليخ کالو شو الحمدلله جماعت اړیر خطرې کې سره وجلولو چلے مال جان وخت خپل په قرباني کوي اول کمال دا دی چې دا اسلامی اصول مطابق دا انبیاء علیهم السلام د اصول مطابق د صحابه کرامو د اصول مطابق د امام ابو حنیفه رحم الله د اصول مطابق خپل د دنیا کارونه کوي امام صحابه کرامو نبی اسلام د دنیا کارونه کړیو صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ایزان لا رزق حلال ګټلو حق پرست علما څومره علما چې تیر شوي نو دې ټول خپل کارونه کړی دي دا ټول ائمه چې دي دا سیاست ته چې چالي کړی دا دې ټول ځان له کارونه کړی دي او په دې باندې زمونږه افتا چې کوي پنځپیر کې نو یو مفتی سے بری کتاب لیکل کړه دا قرآن پنځپیر کې چې افتا کوي او کالجونو کې وته پی ایچ ډی وایي دینی مدارس کو ته افتا وایي پی ایچ ڈی چې کوي افتا چې کوي دا یو کتاب لیکي نو په دې قسم باندې رزق حلال باندې یو کتاب یو مفتی صاحب لیکلی دی قائد محترم د دین کار سره سره خپل کاروبارونه کوي بل اړ شي کاروبارونه دي پرونه خبره ده چې په پرون اخیری بیان کې قائد محترم شیخ القران صاحب دا وی چې ماته الله دین مرا کړو دنیا مرا کړی دا او دنیا دومره را کړی دا چې زما څومره ضرورت دی داغه نه یو پلس زیات را کړی دا ځان خپل تجارت کوي روزګارونه کوي ملګرو له دا ترغیب ور کوي چې تاسو د قران او سنت خدمت وکړئ مدرسې جوړوي کوي ټیک تا خو ذریعہ دنیا مګرځوي ځان له روزګار کوي دا دارو قران ازاخیل بالا په هغه طرز باندې چلیږي په طریقه باندې چلیږي موږ خپل روزګارونه کو خپل کاروبارونه کو خپل تجارتونه کو رزق حلال ځان لګټو او قرآن خدمت د خپل وس طاقت مناسب کو دا ټول ملګری ایله ټول د هدایت چې تاسو د قرآن او سنت خدمت وکړي
مدارس جوړوي جوړ کړي او ذریعہ دنیا ما ګرځوي دکانونه ته نه مو جوړوي دا مدرسه په یوازې نه چلیږي خامخا سره خلک تعاون کوي چې تعاون در سره کوي اپ زیو لګوا طلباء لپاره تعاون کې اپ طالبانو لګوا بلډینګ لپاره تعاون کې اپ طالبانو لګوا او ځان له دنیا خپل روزګار وکړه مدرسه څه بد شي نه دی خدای هر یو شی او صحیح طریق استعمال یو غلط طریق یو غلط استعمالی مدرسه جوړه کزان د دنیا کارو کدا نه چې ته مدرسه باندې پیسې راغونډوا او هغه بس لګوا حساب کتاب نشته نه ځان سره بد مکوي ځان له خپل روزګار کوي د دنیا نه قائد محترم شیخ القرآن صاحب ډېر روزګارونه دي یو هوټل دی د شاه منصور او پنځپیر ترمنځ یو غر دی 55 کنال کې یو لوی هوټل دی دای آمدن راځي دا سین په اړه لوی هوټل دی آیا میاشتې په 15 لکه په کرای ور کړی دی په پنځپیر کې د پېټرول ورکه ونه پمپ دی د پنځپیر سره غاړه تا یو لوی بلډینګ دی پای کې هسپتال دی آی په کرای ور کړی دی بل سره غاړه ته بل دی په کرای ور کړی دی بل دی په کرای ور کړی کاروبارونه ډیر کې دوبۍ نه د کپڑے کاروبار کړی دی د ملیشیا نه د سکریپ کاروبار کړی دی اوسم کاروبار کوي ګاډي اخلي او چې ګوري چې لسل روپے مزدوري پکې نه بیا خرڅي دیو کې سره اوسه بلا ګاډي دي خرڅي او اخلي اوسم تجارت کوي نو ایمان تعالی د خپل ضرورت نه یو پلس زیات راکړي دي دا نه زیات کار څوک د دین نه کوي نو الحمدلله د امن دا یو نمونه وا چې د پنځپيري اجتماع په امن سره په خیر خیرت سره وشوه نبی اسلام فرمایي چې دا فتنو علاج هغه د الله کتاب دی په پنځپيري کې اجتماع پنځپيري کې د قران او حديث بیانونو د امن بیانونو انتظامی والا حفاظت کولو ظاهری اسباب استعمالول جنسو والا حفاظت کولو ټول تابعدارو او الحمدلله اجتماع د پنځپیر ډیره په انتهایی خوشگوار طریقې سره په خوشگوار خیسته ماحول کې اثر تور رسیدا او قائد محترم شیخ القرآن سی به چې مونږه دا پاکستان خیرخواهان یو د زموږ ملک هم پرې کې الله پیدا کړو او د دې حفاظت په مونږ کوو پاکستان په ټوله دنیا کې ایټمی طاقت ته دیتا يهود او نصارا کافران او ته په بد نظر نشي کته منلشه ملک چې دا ایټمی ملک ته او دې سره اسباب د حفاظت شته دله څوک په بد نظر نشي کته او کله چې وي ضرورت شو نو موږ ان شاء الله د خپل فوج سره شانه بشانه ولاړو د پاکستان حفاظت وکړو کو هر قسمه تعاون ضرورتي دا زموږ ملک دی موږ د دې حفاظت کوو او موږ دې سره هر قسمه تعاون کوو اجتماع ډېر په خیر خیرت سره سر تور سیدا الحمدلله انتهایی شفاف طریقې سره خط طریقې سره قائد محترم شیخ القرآن صاحب الله هغه لړې صلاحیتونه ورکړي علم ورکړي ډېر د قرآن علم قرآن څنګه چې د قرآن فهم الله هغه ته نصیب کړی دی نو ډېر خلک ولا پسیږي الهامي علم دی الله والا هر قسمه طاقت ورکړي دی هر ماحول کې داغي مناسب خبر کې بادشاہانو کې کینی بادشاہ کاری ځکه قرآن دا ټول چلونه کوي دنیادار خلکو سره کینی نو آی سره دنیا خبره کوي اوس یو او سو میاشتې مخکې دلته زموږ یو ملګرو کې وادو شیخ القرآن صاحب قائد محترم ته دعوت ورکړو شادي حال کې منیجر سره لګیو د وټلو خبرې کولې زنا سما په خپل وګو دا خبره وره دا منیجر وته وی چې تاسو نور څه کارونه شتا نور څه کار کوي یعنی دا کاروبار خبرې شروع کنه وي چې دا بزنسمن دی چې به بلم څه کوي وکنه چې کوم فن باندې شروع شي هر باندې مولا دی الحمدلله او الله ول اخلاص نصیب کړي صلاحیتونه به کې الله چولې الله ته د قران او سنت خدمت واخر سره
الله دې تر مرګ پورې د قران او سنت خدمت کې وخت دار قران پنځپیر داغه بنیاد شیخ القران رحمه الله په اخلاص سره کړی نو د دین کار په کار دی چې مونږه او تاسو کو د واجب د مولا کار نه دی نبی اسلام فرمایي کو عالمان او متعلمان او خادمان عالم سره قران یا طالب سره قران یا خادم سره قران قران چې دا فرض دی په هر یو امتی باندې سورہ قصص کې شلم اسپاره کې آیت 85 کې وایي ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی ما دوم دی سورہ فرقان کې سورہ قصص کې درس ورته اور پسې 15 آیات کې بیا راځي ان الذی فرض علیک القرآن یقینا دا چې فرض کړی دی پتا باندې قرآن مالک القرآن په دې لیکي سوا 670 کې شپږم جلد کې یعنی اس کی تلاوت اور تبلیغ اور اس پر عمل آپ پر فرض فرمایا ہے دا قرآن دا کول پر عمل کو لدے تبلیغ دا در باندې فرض کرے دے دا ہر مسلمان ڈیوٹی دا کہ قرآن با زکی پتی با عمل کے لدے تبلیغ بکی دا و نورو طرف سے اللہ نے پاکستان کی امن راولی اللہ نے پاکستان کی توحید عام کی دا اللہ توحید سر امن نازمہ کی تاسو آیات اور دو الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون دومی سپاری سورۃ الانعام آیت 82 کسان چې مؤمنان دي ایمان وروړي کلمه ویلې نو لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه ویلې د خوشات سره لري ولم يلبسوا ایمانهم بظلم ان یې ایمان کول شرک سره ځکه شرک سره امن ناراضي چې ایمان پاکي د شرک نو اولای کلام الامن دا کسان دې پر امن دي دنیا کې او آخرت کې و متدون دی په سمنار باندې روانو ملاوت راځي ایمان سره چې کلمه مو او شرکم کوي الله وی سورې یوسف کې یو سورې پیغام آیات کې او ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون او ایمان ننونی زیاد دری خلقنا پا اللہ باندے الا هم مشرکون مگر نئی شرک دا اللہ سراؤ کلمہ وی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا کلمہ وی شرکم کئی فلانے دا طبی زیمان فلانے دا سرخوبی زیمان او داخل والا دی علاقے والا خودیو کنو کنا دا خواہ پبو بابا دی ویدہ دا بادو زیمان کارا شرک تے داخلو کې ازاخل بالا ادم یو مرګری ویلو ازاخل بالا په درس باندې بالا شو ازاخل بالا په درس د قران باندې بالا شو په ټولو کې اعلی شو درې درګونو درې شرک اړي بیا ختم شي الحمدلله نو الحمدلله جماعت اشاعت او توحید او قاعده محترم صاحب هغه ډېر مخکې دا ویل چې آینده وخت د قران او سنت ته او قرآن او سنت قرآن له ځان وقف کړي دین له ځان وقف کړي هغه جماعت اشاعت او توحید او سنت دي ځان له خپل روزګارونه کوي د دین کار کوي او ان شاء الله هغه وخت لري نه دی چې په پاکستان باندې با د قرآن او سنت جنډې د دین اسلام جنډې او ودرېږي او په پاکستان کې د قرآن او سنت قوانین نافذ شي او ان شاء الله چې جماعت اشاعت او توحید او سنت اب انشاءاللہ د دې لیډینګ کوي د دې بیان وکړي ځکه د دې میشن داري او انشاءاللہ نور څومره مؤمنان مسلمانان څنګه چې په اجتماع کې دا هر کلی نه د هر علاقې نه خلک راغلیو او ډېر په اخلاص سره شمولیت وکړو انشاءاللہ دا ټول خلک دا ټول عوام دا په قران او سنت پسې روان وي دې باندې ټول متفق دي الله دې هغه وخراولي چې د قران او سنت د دین اسلام څنګه چې په آئین د 73 آئین کې داري چې قران او سنت او سپریم لا وچت قانون وي د قران دا پاکستان نو الله پاک دا عملی شکل کې نافذ کیو ان شاء الله اسباب استعمالیږي فضا قران او سنت لپاره جوړیږي او وخت لري نه دی چې په پاکستان کې به ان شاء الله په عملی شکل کې څنګه چې په آئین کې لیکلي چې سپریم لا اوچت قانون په پاکستان کې د قران او سنت وي کوم قانون چې د دې خلاف هغه به بدليږي او وخت لري نه دی ان شاء الله
داسې وخت براشي چې کوم آئین کې سلیکلي دي قرآن او سنت په اوچت قانوني دا به ان شاء الله عملی شکل کې په دې ملک کې نافذ شي د ټولو خلکو دې سره اتفاق دی کا سیاسي جماعتونه دي که دینی جماعتونه دي یو هم دې سره اختلاف نه کوي چې قرآن او سنت دا د قوانین دا د اسلام قانون نه ټول په دې متفق دي هغه وخت لري نه دی الله وایي چې په قرآن ناغون شي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا سورہ آل عمران کی سلورم سپارہ رسول درمات واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا امانګولې لګوي پر سیدانا ټول تاسو نظم کېږي د دینم او وخت لري نه ان شاء الله او په الله راولي پاکستان کې قرآن او سنت دا به قانون وي او اسلام به په دې ملک کې نافذ شي په د پنځپیر اجتماع 2025 درشتمه اجتماع دې کامیاب اجتماع باندې زه د خپل کلی د طرف نه ازاخه دارو قرآن ازاخه بالا او د ټول ملګرو د طرف نه د ضلع نوشهره د طرف نه او چونکی بیا د صوبې د طرف نه اېکم خدمتونه ما تفاول دي او بیا د ټول اجتماع د طرف نه ځکه ملګرو ما ته چې کار پاواله کړی دي نو او قائد محترم صاحب او ملګرو نو زیات کارونه خدمت ما ته په اجتماع کې حواله کړی نو زه دا ټول اجتماع د طرف نه د ټول جماعت صوبې د طرف نه دا قائد محترم شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ مولانا محمد طیب طاهری دامت برکاتهم آئلہ مبارکباد ورکوم ایدا دعا کوم چې الله دې دا عمر کې برکت واچي الله دې تر مرګ د قرآن او سنت خدمت واخلي الله دې دارو قرآن پنځپیر تر قیامت به قرآن او سنت آباد ساتي دارو قرآن ازاخیل بالا چې وړو کې غونې شاخ دې دارو قرآن پنځپیر قائد محترم شیخ القرآن صاحب او ته پنځپیر ثاني وي الله دې دازم په قرآن او سنت باندې تر قیامت آباد ساتي کم ځایونو کې چې د قرآن او سنت خدمت کیږي د الله د رضا لپاره کیږي چې هر ځای کې وي چې هڅو کې کوي چې د الله د رضا لپاره کوي هغه ځایونه دې ټول الله تر قیامت د قرآن او سنت په درسونو باندې آباد ساتي الله دې موږ ته ګناهونه معاف کړي موږ ډېر زیات ګناهګار یو په لو ګناهونو باندې خپېمان یو الله دې موږ ته ګناهونه معاف کړي الله دې زموږ رضا شي زموږ د قائد محترم شیخ القرآن صاحب دا وی اوخه وفات شوه دی ایله یو دعا کوي چې الله پاک مغفرت نصیب کړي الله درجه بلند کړي اللهم اغفره وارحمه ولا تعذبه ونغفر الله پاک دې درجه بلند کړي الله دې مغفرت نصیب کړي الله دې قائد محترم شیخ القرآن سے ټول تبر دې الله صبر وکړي صلی الله تعالی